नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू हमलतल क़ुरआन फमन अक्रमहुम फ़क़द अक्रमल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शुअला है, हर सरो यहाँ मीनारा है। खुद साक़िए कौसर ने रखी मेखाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। कोहसार यहाँ चुप जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काख़ फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, ददग़े अज़ीम दीनी जामिए मदरसे, फ़ज़लाए किराम, तुलबाए किराम, असातिज़ाए किराम और अल्लाह रब्बुल आलमीन द दीन सर मोहब्बत लरुन को पदे मजलिस के हाज़िरीनों डेरो मुअज़्ज़ज़ों मुसलमानान औरों नन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंग अवतासुता यो अज़ीम खुशाली रा नसीब कड़ा। ज़मुंगा बचो द क़ुरआन करीम हिफ़्ज़ मुकम्मल को और द दीन इल्म ये मुकम्मल को द दे हाफ़िज़ानो द दे उलमाओ द वालिदैन द मोर और प्लार द ژوند یو لوی ارزو تمنا الله پورا کړه। کوم پلار چې خپل بچي په دینی مدرسه کې داخلي، دا پلار دیندار وي، د په دین باندې مین وي، د پسړه کې یو جذبه پرته وي، دا ماشوم د مسافرۍ قابل نه دی، د مور د غیږ نه د جدا کېدلو قابل نه دی، په ماشوموالي کې خپل بچی د ځان نه لرې کول دا ډېره ګرانه فیصله وي. مور ته د خپل بچی هر وخت را یادېږي، د ډوډۍ په وخت کې چې باقیو بچو ته دا مور ډوډۍ کېږدي نو طالب جان بچه ورته رایاد شي چې ډوډۍ به خوړلې وي کو به نه وي خوړلې، چېرته وظیفه به غواړي، چا به خفه کړی وي. په یخ ژمي کې د بچي د یخنۍ احساس، په سخته ګرمۍ کې د بچي د ګرمۍ احساس، دا ماشوم په دې ماشوموالي باندې خپل کپڑے خپل جامې په خپل لاسو باندې انځي.
مور او پلار چې دا هر څه برداشت کوي دا د دې نننۍ ورځې دپاره چې یو ورځ به الله راولي او زما بچی به د قرآن حافظ جوړ شي، زما بچی به د دین عالم جوړ شي، سپینه پګړۍ به یې تړلي او په غاړه کې به د قرآن هار پروت وي او را روان به مور به ورته په دروازه کې انتظار کوي او دا مور په دغه تمه، په دغه توقع، په دغه امید په کلونو کلونو باندې انتظار کوي. د مور به د خپل بچی له ډېرې دعاګانې د شپې غوښتلي، د پلار به د خپل بچی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتلي. نن د هغې دعاګانو نتیجه الله رب العالمین ښکاره کړه. حضرت مولانا قاری ګلعظیم صاحب دا مدفیوز هم هغوی چې دا دومره ښایسته ښکلی باغ جوړ کړی دی، دا ټول کال خواري کوي، محنت کوي، د ورځې او د شپې اساتذه کرام لګیا دي. نن الله رب العالمین د هغې زړونه خوشحاله کړل. شکر دی ربه، زمونږه محنتونو رنګ راوړو. الله د امت یو بچی د هغه سینه د قرآن په نور باندې منور شوله. تاسو چې کوم بچی خالی سینه مونږ له رالیږلي، نن یې د قرآن نه ډکه سینه مونږ تاسو ته در واپس کوو. تاسو چې کوم بچی خالی ژبې مونږ له رالیږلي وې، نن یې د قرآن په تلاوت باندې منورې ژبې ستاسو کورونو ته درځي. او د حافظانو او د عالمانو والدینو دلته به محاضرې کړي وي. د طبراني شریف روایت دی، د حامل قرآن په تندي باندې ښکلولو دپاره الله رب العالمین د عرش مخصوصې فرشتې هغه مقرر کړي وي. نن ستا کور ته مېلمه را روان دی، د نبی علیه السلام د وارث په حیثیت را روان دی. نن ستا کور ته مېلمه را روان دی، د قرآن کریم د حافظ په حیثیت باندې را روان دی. د خپل کور لارې ورته جارو کوي، کور ورته خوشبو کوي، او ستاسو کور ته به نن د الله د رحمت خصوصي فرشتې راځي. ځکه ستا د بچي استقبال دا به الله رب العالمین په هغې خپلو فرشتو باندې فرمایي. نن ماخوستن مصله وغوړوئ، په نفلو باندې ودرېږئ، د الله شکر ادا کوئ. ربه مونږ خو د دې ورځې قابل نه وو، الله ته مونږ ډېر خفه کړی وې، ربه تا په مونږ باندې ډېر احسان وکړو. ربه زه د حافظ قرآن پلار جوړ شومه، زه د حافظ قرآن د هغه رور جوړ شومه، الله زه د عالم دین پلار جوړ شومه. چرته زما بې وفایۍ رب کریم او چرته ستا احسانونه، ما سره خو الفاظ نشته چې شکریا پې ادا کم. نفل وکئ، د الله شکر ادا کوئ، او دلته په دې مجلس کې ټول حاضرین د زړه د اخلاص ووایي الحمدلله. دا د الله په تاسو انعام دی او احسان دی. دا خو د دنیا اعزاز دی چې نن تاسو ټول په انتظار یئ. د قاری عبدالله صاحب حفظه الله غوندې ښکلې هستي تشریف یې راوړی، ښکلي ښکلي علما راغلي، زمونږه د دې کلي د دې علاقې ډېر درانه درانه مشران راغلي. دا خو د دنیا اعزاز دی. یو اعزاز به الله بل در نصیب کوي. د دې بچی د قرآن کریم د برکته به الله درته یو خوشحالي بل در نصیب کوي. حدیث مبارک کې راځي، دا د قرآن کریم حامل چې کله د محشر په میدان کې را روان وي، نو د ده نه به ښي طرف ته ښایسته وریځ را روانه وي، ګس طرف ته به ښایسته وریځ را روانه وي، او هغه ښایسته وریځ کې بدن نه دی په پروتوکول کې را روان وي. تپوس به وشي چې دا ښي طرف ته او ګس طرف ته وریځ، دا دومره ښایسته پړقېدونکی منظر دا ولې جوړ شوی دی؟ جواب به ورته ورکړلی شي، ای د قرآن کریم حافظ صاحب، ای د قرآن کریم عالم صاحب، ستا نه ښي طرف ته الله سوره بقره د ښایسته وریځې په شکل کې، ستا نه ګس طرف ته الله سوره آل عمران د ښایسته وریځې په شکل کې مقرر کړي دي چې تاسو دا حامل قرآن د خپل ځان سره په اعزاز کې د محشر میدان ته بوځئ. او بیا حدیث مبارک کې راځي چې دا حامل قرآن با خوف زده وي، دی به یریږي،
چې زما بس کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن کریم با د یو خسته انسان په شکل کې الله دته مخامخ ادري، تپوس بتنه وکي هل عرفتنی، تاسو او پیژندما؟ حافظ سے و مولانا سے ورتوای نا ما خو نه پیژندلې. قرآن به ورتوای انا القرآن، زه خو قرآن یم کنه، زه هغه قرآن یم د چا د وجه چې تا په ماشوموالي باندې مسافري کړې وه، زه هغه قرآن یم د چا د پاره چې تا خپل مور پرېښې وه خپل پلار دې پرېښې و، زه هغه قرآن یم د چا د وجه نه چې تا په ماشوموالي ډېرې سختې او تکلیفونه برداشت کړي وو، ته چې به درونو نه جدا کېدلې او په سترګو کې به دې غټې غټې اوښکې راتللې، دا زما د وجې نه وه. ته چې د مور نه جدا کېدلې او په سترګو کې دې غټې غټې اوښکې راتللې، حافظ صاحب دا زما د وجې نه وه. ته د شپې به تر ناوخته پورې ناست وې، دا زما د حفظ دپاره، دا زما د علم دپاره. کله کله به داسې وشو تاله به خوب درغې، نو زه قرآن به په راهیل کې پروت ومه، تا به سر کېښودلو او زما په غېږ کې به اوده شولې. زه هغه جلالین یمه چې کله کله به درته خوب درغې، سر به دې لاندې کېښودلو، زه به لاندې پروت وم او ستا سر به راباندې د پاسه پروت و. زه هغه قرآن یم چې په یخ ژمي کې تا په یخو اوبو باندې د سحر اودسونه ما دپاره کړي وو. زه هغه قرآن یم چې تا پلار به د شپې چې کم وخت کې اوده و، مور به د کم وخت کې اوده وه، رونه به د په کم وخت کې اوده و، ته به په هغه وخت کې په مدرسه کې استاد را پاسولې، تا به په یخو اوبو اودس وکړو او ته به مسجد ته لاړې او ته به د الله په کور کې کېناستې او چې ګیر چاپېره به ټول مخلوق اوده و، تا به په هغه وخت کې زما تلاوت کوو. تا زه په سختو کې نه یم هیر کړی، تا زه په شپو کې نه یم هیر کړی، تا زه په تکلیفونو کې نه یم هیر کړی. زه هغه قرآن یم. نن مې تاله د الله د طرف نه دوه خوشخبریانې راوړي دي. یو خوشخبري به ورته ورکي، دی چې کله وګوري نو د الله د طرف نه به ورته پیغام راغلی لک الملک وفي روایت لک الجنه. نن ورځې د محشر بادشاهي، مولانا صاحبو حافظ صاحبو، د محشر د ورځې بادشاهي او مشري الله تا ته درکړې ده. تا ته چې په معاشره کې خلکو چڼې وي، تا ته چې په معاشره کې خلکو سپک کتل، ته چې به خپلو هم زورولې او پردو به هم زورولې، ته چې به خلکو په تکلیف کولې، تا ته چې به خلکو پیغورونه درکول، هغه ورځ ختم شوله. تا دپاره نن ورځې بادشاهي ده، تا دپاره نن ورځې جنت دی. الله د قرآن کریم کې تعبیر کوي د دغه حالاتو نه، دی به وایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ربا ډېر لوی شکر دی چې زمانه د غم هغه ورځ شپې ختم شولې. ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه. الله دا ستا لوی فضل او احسان دی په مونږ باندې، جنت ته دې داخل کړو. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نه دلته ستړی شته دی، د ستړې ورځې شپې او ختمې شولې. هغه خلقو چې به راپسې بدې ردې ویل، هغه ورځې شپې ختمې شولې. قرآن کریم به د حامل قرآن ته مخامخ شي. مولانا حسن جان صاحبو ته زما د وجې په خپلو وینو کې سور کفن الله لتلی وي. مولانا سمیع الحق صاحبو ته زما د وجې الله له سور کفن په خپلو وینو کې تلی وي. دا قرآن به د حامل قرآن ته د سختۍ او د دین دپاره هغه کړي محنتونه، هغه قربانۍ، دا د هغې یو صله شوله. دویم انعام به دته مخې ته کي، دی چې وګوري دته به د الله د طرف نه پیغام راغلی وي لک الخلد، تا دپاره همیشوالی دی په جنت کې. لایف ټایم د الله د طرف نه تا دپاره جنت دی، تا دپاره دی مبارک وي. الله رب العالمین به تا سره، تا به نور نه کړی، تا خپل کړاو په دنیا کې تیر کړی دی، تا خپل تکلیف په دنیا کې تیر کړی دی. یقول الله عز وجل یوم القیامة عند استوائه على کرسیه یا معشر العلماء. کوم علماو چې د الله د دین پوره خدمت کړی دی، کوم علماو چې د الله د دین دپاره سخته برداشت کړی ده، تکلیف یې برداشت کړی دی. ای زما فضلاو ورونو، نن ستاسو په سر باندې دستاربندي کیږي. یاد ساتئ
چرته د دې یوې ورځې په هارونو باندې په خوشفهمۍ کې مبتلا نشئ. دا هار په غاړه کې ورچول د دې نه وروستو په لاره کې خارونه دي، هارونه نشته دی. خارداره وادي ده، غني دي، ازغي دي، تکلیفونه دي، زنځیرونه دي، بیړۍ دي، جیلونه دي، قیدونه دي، صعوبتونه دي، تکلیفونه دي، شهادتونه دي، د الله د دین دپاره سخت دي، تکلیفونه دي، د هر څه ته به غاړه ږدئ. ربه تا د خپل دین د حفاظت دپاره برتي کړمه. الله اکبر، الله اکبر. ربا تا د خپل دین د حفاظت دپاره منتخب کړمه. الله ستا په انتخاب باندې شکر ادا کومه. خو د الله رب العالمین نه به استقامت غواړئ علماء کرام ورونو. د دین لاره دا ډېره د مشقت نه ډکه ده. تر اوسه پورې هم ستاسو ذریعه آمدني نه وه. د اوس نه وروستو به هم تاسو په دې تمه کیږئ نه چې ماله به زما د مدرسې د ډیګرۍ د وجې نه څوک لویې لویې تنخواګانې راکوي. ستاسو تنخوا په دنیا نشته دی. ستاسو ټوله تنخوا او پنشن الله آخرت ته سنبال کړی دی. ان اجري الا علی الله. دا په زړه کې د اوس نه کینوئ. ما ته د دین د خدمت یو د مشقت نه ډک کار حواله شوی دی. د الله رب العالمین نه استقامت غواړئ. مدرسه کې تدریس شروع کړئ. علما او فضلا ورونو مدرسه کې تدریس شروع کړئ. دی عام مسلمانانو چې په مدرسه کې چندې ورکولې او ستانه عالم جوړو، دا د دې دپاره جوړو چې ستا علم د دوی دپاره صدقه جاریه شي. او دا صدقه جاریه به الو جوړیږي چې کله ته د الله رب العالمین د دین درس برقرار وساتې. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه بخپلو شاگردانو ته فرمایل چې ستاسو په علم باندې شاگردانو د دوو قسم خلقو حق دی. یو هغه قسم خلق چې څوک چې خپل زندگی هغه علم ته وقف کی، طالب العلم جوړ شي، مدرسه کې داخله واخلي، هغه خلق ستاسو په علم باندې حق دی. څه تدریس خامخا په دینی اداره کې او په مدرسه کې کوئ. دویم به فرمایل دا عامة المسلمین، دا عام مسلمانان رونه د دوی هم ستاسو په علومو باندې حق دی. ځکه دوی د مدرسو ته چندې ورکوي، دوی دا جماعتونه جوړوي، دوی د دې مدرسو سره خپل تعاون کوي. نو لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. په قومهم کې په قوم کې دا ټول خلق داخل دی. کو هغه طلبا دي، کو هغه زمینداران دي، کو هغه تاجران دي، کو هغه ملازم پیشه دي، کو هغه نوکر پیشه دي. په خپلو خپلو مساجدو کې د قرآن کریم د تفسیر درسونه شروع کوي، د حدیثو درسونه شروع کوي، د فقه آسان مسائل عام مسلمانانو ته بیانول شروع کوي. د جمعې تقریر دا د عام مسلمانانو د اصلاح دپاره کوي. د اختر تقریر د عام مسلمانانو د اصلاح دپاره کوي. د قبرستان بیان د عام مسلمانانو د اصلاح دپاره کوي. خپل ځان ته خپل هدف مخې ته مقرر کړي چې د الله رب العالمین د بندگانو اصلاح بکومه. د خپل علم په ذریعه باندې علماو فضلا ورونو جماعتونه آباد کړي. امامت نه انکار مکوئ. په دینیت باندې امامت مقبلوئ چې دا به زما دپاره د آمدنۍ ذریعه ګرځي. نه، کو ستاله څه وظیفه او څه کفالت مقرر شو انکار ته مکوه. کو وس دې نه کیږي نو بیا یې اخله، او کو وس دې کیږي بیا فی سبیل الله امامت کوه. امامت باندې اجرت اخستل، اذان باندې اجرت اخستل، تعلیم د قرآن باندې اجرت اخستل د متقدمین او احناف په نسبت باندې اسم جایز نه دي. متأخرین د ضرورت د وجه نه اجازت ورکړی دی. کو ضرورت دی بشک اخلا، خو نیت به پکې دا کې چې دا مصلا، دا محراب، دا منبر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ماته په میراث کې پاتې دی. اهل حق کو په مصلو نه ودرېږي. یاد ساتئ بیا به مصلی باطل ته پاتې کیږي. اهل حق کو منبر ته نه خیږي، بیا به منبر د باطل دپاره استعمالیږي. اهل حق کو په محراب کې نه ودرېږي، بیا به دا محرابونه د حق او د هدایت په ځای د فتنې او د ضلالت سبب جوړیږي. د دې وجې نه مسجدونه آباد کړئ، محرابونه آباد کړئ، منبرونه آباد کړئ، مصلی آباد کړئ.
پخپل باندې به هم 15 وخت په تکبیر اولا سره د با جماعت مستوفیق الله در نصیب کړي. امامت صغرا دا تا ته د نبی علیه السلام نه په میراث کې پاتې دی، او صرف امامت صغرا نه، امامت کبرا هم تا ته په میراث کې پاتې دی. کو یو سړی هغه د امامت حقدار نه وي، په مصلی ودرېږي، علماو تاسو په خفه کېږئ نه چې کوم سړی د امامت کبرا مستحق نه دی او د څومره وخت نه را روان دی د مسلمانانو په سر باندې قبضه یې کړې ده، د کفر یو نظام یې دلته جاري او برقرار ساتلی دی. علماو کوم عالم چې په خپل زړه کې په دې باندې خفګان ښکاره نه کو، دغه عالم خپل منصب نه دی پیژندلی. حاکمیت ستاسو کار دی، حاکمیت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو ته په وراثت کې میلاو دی. د مغرب د هغې په پروپیګنډه پسې به نه ځئ، د عالم کفر په پروپیګنډو پسې به نه ځئ چې مولانا صاحب درس کوا، تبلیغ کوا، خانقاه سنبالوا او امامت کوا، خطابت کوا، دا ټول علما مې خوښ دي، خو د حاکمیت خبره به نه کې، د سیاست خبره به نه کې، د ووټ خبره به نه کې، د نظام خبره به نه کې. نظام کو د کفر چلیږي ته برداشت کا، نظام کو د بېدینۍ چلیږي ته برداشت کا، ته به دا خبرې نه کې. یاد ساتئ د عالم کفر په دغه ایجنډه کې به نه راځئ، د الله د نبی د هغې صحیح جانشین او وارثان به جوړیږئ. د امت د عقیدو اصلاح ستاسو ذمه ده، امت عباداتو ته رابلل ستاسو ذمه ده، د امت د اخلاقیاتو تحفظ کول ستاسو ذمه ده. د دې امت علماو د امت د تجارت او د امت د معاملاتو اصلاح کول دا هم ستاسو فریضه ده. خو په دې ځای باندې د الله دین ختم نه دی، دا کامل مکمل نه دی. د امت د هغې حاکمیت په خپل لاس کې اخیستل، د الله د دین حاکمیت قائمول دا هم ستاسو فریضه ده، دا هم ستاسو مسئولیت دی. دې کې به هم الله ستاسو نه تپوس کوي. یاد ساتئ د قیامت د ورځې په دغه سوال کې چرته فیل نشئ علماء کرام ورونو، یاد ساتئ په دغه سوال کې چرته فیل نشئ د بنو عامو مسلمانانو ورونو. د الله رب العالمین د دین پوره خدمت کول دا د علماء کرامو فریضه ده. علماء کرام ورونو په دې کې به تاسو ته مشکل راځي، تاسو چې په دینی مدرسه کې تدریس کوئ او د 15-16 روپو نه ستاسو تنخواه شروع شي، د ټولو نه اول امتحان به په تاسو باندې د خپلو بچو د طرف نه راځي، د رونو د طرف نه به راځي، د والدینو د طرف نه به راځي. دلته به نن ستاسو والدین حاضر شوي وي، زه هغې ته دا وایم، دا درخواست ورته کوم، کوم عالم باندې چې تاسو علم وکړو اوسه پورې تاسو کفالت کړی دی، اوس نه وروسته هم د هغه کفالت کوئ، د هغه د بچو هم کفالت کوئ، د هغه د بیبي هم کفالت کوئ چې دا عالم تدریس ته فارغ وي. دی چې څومره د الله د قرآن درس ورکوي، د دې زمیندار پلار ورسره پکې حصه ده په ثوابونو کې، د دې رور ورسره پکې حصه ده په ثوابونو کې. زما محترم ورونو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره د صفی په مدرسه کې یو طالب العلم سبق وایي، د هغه رور دی، هغه کاروبار کوي، هغه کاروباري رور یې راغی نبی علیه السلام ته د ګیلې د فریاد او د شکایت په انداز کې وایي، د الله حبیبه زه تجارت کوم، زه پیسې ګټم او زما دا رور ستا سره د دین په مدرسه کې سبق وایي په صفه کې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر حکیم او هوښیار انسان و، هغه پوه شو نبی علیه السلام د دې سړي په مقصد، د مقصد دا دی زما دا رور د مدرسې نه بهر کا، د ما سره ملګری کا، زما سره دکانداری وکي، زما سره تجارت وکي، زما سره زمینداری وکي، ځکه زه یوازې یم، په ما باندې بوج سیوا دی، د ده په راتګ سره به زما آمدنی سیوا شي، زما بوج به کم شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله جواب ورکوي، ای د طلباء کرامو ورونو، ای د طلباء کرامو پلارانو، ای د علماو ورونو، ای د علماو پلارانو رشتہ دارو، د زړه په غوږو د نبی علیه السلام دا فرمان واورئ. فرمایي ورته لعلک ترزق به، دا تا ته چې کوم رزق میلاویږي دا د دې طالب العلم د برکته میلاویږي، دا د الله د دین میلمه دی،
دله به الله خامخا ورکوي. مونږ او تاسو په میلمنو څومره خفه کیږو چې ما او تا په خپل میلمه خفه کیږو، الله به په خپل میلمه باندې څومره خفه کیږي. دله به الله ضرور رزق ورکوي، خو چې ستا په لاس باندې ورله ورکوي ته په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شه. په دې شام کې یو ډېره مشهوره مقبره ده، ډېر لوی صحابه کرام پکې دفن دي او تابعین پکې دفن دي، فقها پکې دفن دي، شهدا پکې دفن دي. مقبره الدحداح دا ورته ویل کېږي. هغه مقبره الدحداح کې یو کس دی عبدالرحمن ترنه نوم دی او هغه مزدورکار دی، دیارمار دی چې د چا مړی وشي دته اطلاع ورکی، دی ورله په اجرت باندې په دیاړۍ په پیسو باندې قبر وکني. دته یوې بوډۍ اطلاع ورکړله، وی زما بچی وفات شوی دی، ماشوم دی، قبر ورته وکنه. د ورله قبر وکنستلو، هغه ماشوم چې کله راوړو د ده پې ترس وشو چې دا بوډۍ غریبه ده، د دې ماشوم تدفین او په خاورو کې پټول به زه فی سبیل الله وکم او د قبر د کنستلو پیسې به ترېنه واخلم. دی وی دا ماشوم چې ما په قبر کې کله کېښودو ګټې مې پې برابر کړې، لاندې د ده دا کفن وخوځېدلو. ما چې لاندې د قبر په توره تیاره کې وکتل، اوس د قبر نه الله رب العالمین د جنت ښکلې تکه شنه باغیچه جوړه کړې ده. دوه کسان راغلل، په ښایستهو کپړو کې ملبوس دي او دا ماشوم دی یې په خپل لاس کې په غېږه کې داسې واخیستلو، روان شو. دې سړي باندې بېهوشي راله په دې مزدورکار باندې. قبر کې خو چېرته دا کیفیت ما نه و لیدلی، زه خو په دې قبرستان کې مزدوري کوم د کوم وخت نه، دا خو څه نوې غوندې عجیبه واقعه مې ولیدله. دی بېهوشه شو، خلق راغلل، هغه قبر یې پټ کو. دی چې کله هوش کې راغی دته وی ولې در باندې بېهوشي راغله؟ دی ورته وایي وی ما چې څه ولیدل زه به تاسو ته اوس ووایم، خو تاسو به په یقین را نشي. بس الله ما ته یو حالت یو منظر وښودلو. دی په دې تمه کې دی چې زه به ځم او دې بوډۍ ته به وایم چې ستا نه پیسې نه اخلم، صرف دومره راته ووایه چې ستا د ماشوم کوم عمل کو، ځکه د ده دپاره الله د ده دا قبر جنت جوړ کو، ما په دې خپلو سترګو باندې ولیدلو. دې درمیان کې وی هغې بوډۍ راته اطلاع راکړه زما بل زوی وفات شو، خو دا زلمی دی، دا نوجوان دی او دله قبر وکنه، د دواړو قبرونو د کنستلو پیسې به درته درکم. ما ووی چې زه ټیک ده پیسې خو درنه نه اخلم، خو زه ګورم چې د دې رور سره هم هغه عمل کیږي کو نه کیږي. دی په خپله باندې وایي وی هغه قبر چې ما کله وکنستلو او د دې دویم رور دا لاش یې راوړو او دی کله ما په قبر کې کېښودلو، ما دې کسانو ته ووي تاسو رخصت شئ، د باندې خاورې زه په خپله باندې ورړم. ما چې لاندې وکتل وی د ده دپاره هم الله رب العالمین د ده د قبر توره تیاره دا د جنت په باغیچه باندې بدل کړې وه. دې درمیان کې زما زړه مطمئن دی، کلک دی. واقعه را باندې یو پیره مخکې تېره شوې ده، ما زړه کلک کړی دی. هغه دوه کسان په ښایستهو کپړو کې چې کله راغلل او د ده دې لاش ته ودرېدل، ما ترېنه تپوس وکړو من انتما، هلکه تاسو دواړه څوک یې، دا چېرته وړئ؟ هغې راته ووي موږ د الله د طرف نه استازي راغلي یو او د الله دا امانت الله رب العالمین ته رسو، جنت ته یې وړو. فرمایي د هغې نه وروسته په دې قبر کې تیاره شوله، ما په قبر خاورې راواړولې. دا عبدالرحمن نومې مزدورکار وایي وی زه لاړم او هغې ابۍ نه مې تپوس وکړو چې بوډۍ دا ستا اول ماشوم بچی ما دفن کو، نو د هغه دپاره هم الله قبر جنت کو، ما ته یې وښودلو. دا دویم بچی دی چې کله راوړو ده دپاره هم الله قبر جنت کو، ما ته الله وښودلو. ان القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. دا خو د نبی علیه السلام حدیث دی، خو ما خو په دې خپلو سترګو باندې وکتلو. وی دا بوډۍ راته وایي بچیا دا زما وړمبی بچی ماشوم چې کوم و دا حامل قرآن و، دا حافظ قرآن و او حافظ قرآن دپاره الله رب العالمین د قبر توره تیاره د جنت په باغیچه باندې بدل کړله. او ولې به نه بدلی؟ کفن میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. دا د الله رب العالمین نازولې میلمه چې الله له لاړ شي الله به یې چېرته نه په تکلیف کوي. وی ما ته تپوس وکړو چې دا دویم نوجوان دی خو عام کس ښکارېدلو، نو د ده څه عمل و؟ وی مور یې راته ووي چې دی ترکاڼ و، ده چې به ټوله ورځ دیاړي مزدوري وکړله، پیسې به یې راوړلې، هغه پیسې به یې نیمې مونږ ته راکړلې
او نیمه به دې طالب جان رور لور کړل په دې باندې ته د قران کریم تعلیم حاصل هغه کس هغه وایي چې ما د قران کریم د تعلیم د فضیلت په خپل سترګو ولیدو زه د 40 کالو په عمر کې لاړم ایو عالم ته کېناستم ما ورته وی چې زه د قران کریم زده کړه کوم ما ته وستا د عمر د قران د زده کړې نه دی ما ورته وی چې د دې فضیلت ما ته الله خودلې دی ما قران کریم زده کړو ما علوم دینیه زده کړل الله رب العالمین د قبرستان د اغه دیارمار مزدورکار نه یو ډیر غټ عالم جوړ کو او نن یې دنیا پیژني په شیخ عبدالرحمن الحفار الدمشقي رحمت الله علیه په نوم باندې زما محترمو د حافظانو والدینو د علماء والدینو درخواست مې درته داده چې دا علما د نن نورست په دینی مدرسو کې تدریس کوي د دې وظیفه به کم وي دوی به د خپل بچو کفالت په صحیح طریقه نشي کولای اې د علماء والدینو د نن نورست ور سره هم سختی نه کوي اې د علماء ورونو د نن نورست ور سره هم سختی نه کوي دوی تبا د دوی د بچو ضرورت راځي تاسو په نظر کې وي تاسو د دې په بچو باندې خیال ساتئ او دی فارغ کوي چې دی په دینی مدرسو کې خپل تعلیم دا جاری وساتي او علماء کرام ورونو د الله رب العالمین د دین د پاره چې څومره شعبې دي د هغه ټولو سره محبت ساتي د هغه ټولو سره الفت ساتي اجتماعیت په خپل ځان کې پیدا کړي یو دارالعلوم دیوبند د تصوف سلسله ترنه الله خوري کړی دي د دعوت او د تبلیغ مهنت ترنه الله خور کړی دی او د جهاد میدانونه او سنگرونه ترنه الله آباد کړی دي او د سیاست ایوانونه ترنه الله آباد کړی دي علماء کرامو د دینی شعبجاتو ترمنځ د الفت ماحول جوړ کړي د اجتماعیت ماحول جوړ کړي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا د دین یو شعبه والا دا به د دین د بل شعبه د لپاره مؤید جوړیږي دا به د هغې د لپاره د تقویت ذریعہ جوړیږي تقسیم ذریعہ ورلمه جوړیږي اپس کې الفت ساتي د یو بل تذکره چې کله په مجلسونو کې کوي علماء کرام ورونو نو د یو بل خوایي د یو بل په خو القابات باندې ذکر کوي زمون دوستان په دنیا کې ورک شوي دي دشمنان زمون ډېر زیات دي نور څوک خو پرې دا چې کوم بچي تا ته مخامخ ناس دي او تو ورته د الرحمن علم القرآن تلاوت خای اکم سړی چې تا ته ناس دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د بخاری او د ترمذی دغه ورته خای پته درتشته ده د دغه ماشوم او د دغه ځوان پلار هغه بهر په دکان کې فیسبوک راړولې ده او ستا تصویر راخلی او کله د خر سره ملګری کوي کله د سپی سره ملګری کوي تا ته علماء سوق وایي سوق چې پتا پسې 15 وخت مونږ کوي هغه تا ته علماء سوق وایي چاله چې تا نکاح تړلې ده هغه تا ته علماء سوق وایي چا چې د چا په وخت کې الله اکبر اذان کړي دي هغه تا ته علماء سوق وایي او تا چې د چا د مور او د پلار په جنازه باندې الله اکبر ویلې دي نن هغه خلق تا ته علماء سوق وایي علماء کرام ورونو د خلقو د دې خبرو پروا به هرگز نه کوي مون او تاسو د خلقو د خوشامد د بار نه یو لګیا د اهل حق د تحریکونو سره په نره باندې ودرېږي دعوت او تبلیغ مهنت زما د اکابر مهنت ده دل او جان سره حفاظت تملا تړما د تصوف د سلاسل اربعو دا غي سره ځان منسلک کول دا زما د اکابر ما ته دا غي د طرف نه دار رهنمایي ده او دا د هغې د طرف نه ماته سبق ښودلی شوی دی زما محترم ورونو سیاسی میدان کې جمعیت علماء اسلام سره وابستګي اختیارول دا زما د اکابرو د طرف نه ماته دا هدایت شوی دی ماته دا رهنمایي میلاو شوی ده او د هغې سره سره د وفاق المدارس په شکل کې د تعلیم او د تدریس د هغې د شعبې سره منسلک پاتې کېدل ماته د خپلو مشرانو د طرف نه دا رهنمایي میلاو شوې ده د دین د ټولو شعبجاتو سره محبت ساتئ الفت ساتئ کار او مهنت به تاسو په یوه شعبه کې کولی شئ خو د نورو شعبو سره به مخالفت نه ساتئ نفرت به نه ساتئ دشمنی به نه ساتئ او یاد ساتئ د دغه خپل صف نه به چرته جدا کیږئ نه علما ورونو فضلا ورونو کم ملګری چې د دعوت او د تبلیغ په مهنت کې دی د ریوند د اجتماعیت نه به نه جدا کیږئ کوم ملګری چې د تدریس او د تعلیم په مدرسه کې دی د وفاق المدارس د اجتماعیت نه به نه جدا کیږئ کوم ملګری
چې هغه د سیاست په میدان کې دی د جمعیت علماء اسلام او د هغې د قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د اجتماعیت نه به نه جدا کیږئ. یاد ساتئ دعا غواړئ شکر وباسئ چې نن زمونږ د سر د پاسه د دغې زړې پګړۍ والا عظیم هستۍ لاس پروت دی. په پاکستان کې اوچتې سترګې ګرځو. د پاکستان د هغې مقتدرو خلقو ما او تا دپاره ایوان، ما او تا دپاره د حکومت منصبونه نو جوړ کړي. ما او تا دپاره هغوی د اریپور جیل جوړ کړی و. ما او تا دپاره هغوی د ډیر اسماعیل خان جیل جوړ کړی و. ما او تا دپاره هغوی اتکړۍ سنبال کړی وې. دا زمونږ د دغې قائد محترم د قائدانه صلاحیتونو برکت دی چې نن کو په کابل کې پګړۍ والا، قرآن والا، سنت والا او شرعي لباس والا او دینی جذبې والا د حکمرانۍ په مناصبو باندې ناست دي. د دې وطن او د دې خاورې اسلام پالو اسلام پسند علماو دعا غواړئ جمعیت علماء اسلام ته، دعا غواړئ دغه خپل قائد دپاره. د هغه د برکته نن الله رب العالمین د پاکستان په منصبونو باندې هم اهل قرآن کېنول او ان شاء الله العزیز دا اوس خو ډېر په کم تعداد کې دي. کوم دور چې را روان دی دا د سپینو پګړو چې کومې لښکرې را روانې دي، دا د تورو پګړو چې کومې قافلې را روانې دي، ان شاء الله العزیز را روان وخت کې دور را روان دی، د علماو دور را روان دی، دور را روان دی، د اسلام پسندو دور را روان دی. کم قرآن چې په سویډن کې نن د کفارو د لاسه برسر عام جلاویږي، مونږ د قرآن د هغې 100 پاڼو سره د دې دومره نیکانو خلقو په موجودګۍ کې عهد کوو مونږ به ستا د عزت لاج ساتو ان شاء الله العزیز. او نن کو عالم کفر هغه تا سوځئ، نن کو دا بېدینه طبقه دا تارا غرزی مونږ عهد کو اے د الله قرآن ان شاء الله العزیز مونږ به په پاکستان کې حاکم جوړو ان شاء الله. ان شاء الله را سره ووایئ، ان شاء الله د مجاهدینو غوندې ووایئ، ان شاء الله په ایمانی جذبې باندې ووایئ مونږ به د قرآن حفاظت کوو ان شاء الله. ان شاء الله په ایمانی جذبې باندې ووایئ، مجاهدینو غوندې را سره ووایئ ان شاء الله د قرآن حفاظت بکو ان شاء الله، د قرآن د تلاوتونو حفاظت بکو ان شاء الله، د قرآن د مدرسو حفاظت بکو ان شاء الله، د قرآن د نظام حاکمیت براولو ان شاء الله. الله رب العالمین دی علماء کرام ورونو ستاسو په علم باندې دی الله ستاسو نه راضي شي، ستاسو د والدینو نه دی الله راضي شي. هغه حدیث ختموم او بیا دعا د خیر کو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الله رب العالمین با علماء ته فرمایي کوم علماء چې د علم حق ادا کړي دي د مخلوق د وجه نه خالق نه دی خفه کړي، چرته به هم د مخلوق د رضا کوشش نه کوي، د خپل خالق د رضا کوشش کوي. من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله مؤونة الناس. چا چې الله راضي کو خیر دی، کو مخلوق خفه کیږي خفه دي شي الله رب العالمین به د ده دپاره کافي او شافي شي. ومن التمس رضا الناس او چا چې د خلقو رضا واخیستله بسخط الله د الله په خفګان باندې وکله الله مؤونة الناس الله رب العالمین به د خلقو مشقت ته ور اسپاري. یاد ساتئ علماء کرام ورونو چې کله مو د خپل علم حق ادا کو د الله د دین خدمت مو د هر طرف نه وکړو، پهرداري مو مضبوطه وکړه او په دې حال کې الله له لاړئ الله درنه راضي وو نو د قیامت په ورځ باندې به تاسو ته ټوله تنخواه د تدریس په یو ځای میلاویږي، ټوله تنخواه د امامت به په یو ځای میلاویږي، پنشن به ورسره وي، الاونسونه به ورسره وي او هغه تنخواه به څه وي، هغه پنشن به څه وي، هغه الاونس به څه وي، هغه به دا وي یقول الله عز وجل یوم القیامه عند استوائه على کرسیه. الله چې کله د قیامت په ورځ د خپل شان لایقه مناسب په خپل کرسی باندې جلوه افروز شي او یو شاهانه جلالی آواز وشي من الملک اليوم او ټول دنیا خاموش شي، الله به فرمایي یا معشر العلماء اے علماء انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم وفي روایت انی لم اجعل علمی وحکمتی فیکم. ما خپل علم او د علم سره سره
بردباری صبر زغم او برداشت چې د علم په لار کې تاسو ته درکړو الا وانا اريد ان اغفر لكم ما خلا تر هغه وخت تاسو د مغفرت فیصله کړې و تکلیفونه مو د خپل برخه په دنیا کې تیر کړی دي ولا ابالي استاسو په کومو کو تاهو باندې هیڅ پروا نه کوما الله دې مونږ ته داسې علم را نصیب کړي الله رب العالمین دې د حضرت قاری صاحب د خدمات په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي الله رب العالمین دې د دې بچو والدینو ته د دوی د حفظ او د علم د برکته نجات رحمت و برکت و مغفرت نصیب فرمائی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين